که دا غوښې چا په 850 روپۍ کیلو ورکړې زه به هسې خرڅوم کنی د انتظامیې تکړه چې دی د خزانې نه پیسې راوباسي هغه پیسې هم زمونږ غونته روزګاریانو باندې یو ټیم جوړ کړي له ورکړي چې وروره په دې دا زمونږ د طرفه والي او تاسو غوښه ارزانه خرڅه کوي نه دی دلته به تا ته ترې لیپر دی وروره اول عوام غریب که اوس وله زکاتونه ورکوي نو د 50,000 غریب کو د 15,000 زکات ورکړي د هغه په چېرته کار کېږي د دوی دا نظام دا څیرې دی وایي را چې د عوام غریب که بیا ورته انجیوګانې بار نه راوغوښتې او دا په دې باندې دا غربت نه ختمېږي دا غربت په د انتظامیه او دا سیستم ختموي سیستم دې صحیح شي دا ټول هر څه به ټیک شي زبردست دا راته ووایه که نه څاروي دې خو بېکاره نه وي که نه کمزورې ممزورې خو نه وي زه هم د رب په فضل زما غونته څاروی څوک نه لالي کني وګوره دی غوښو ته وګوره دی څاروي ته وګوره ژوندې څاروی ما ته راځي انتظامي په مخ کې به کیمرې په مخ کې لالو کیمرې په مخ کې به خرڅو مونږ له دی د خپلو خزانو نه پیسې راوباسي د دی په خوښې په ریټ پې خرڅو په کار دا یو اسلامي ملک دی چې په اسلامي ملک کې د په روژه کې ریلیف ورکړي دی په روژه کې وروره ریلیف نه چې ورکولی بس صرف 100 منټ له ګرځي مونږ خو دا په سرکاري ریټ خرڅو سرکار کې مونږ ته یو غوښې 950 ریټ ملو چې یو 850 مونږ په دغه سرکار خرڅو آلن کې څاروي په منډې کې د 100 روپۍ کیلو نه سیوا ګران دي ولې چې هلته کې پټرو والا لګیا دي مونږ سره په مقابله کې خرید کوي ای وروره پټرو ته ساري بوزي او لالۍ او بار ملکونو ته غوښې لیږي په 1500 2000 1800 روپۍ کیلو نو سره په مقابله کې څنګه خرید کوي نو د دې وجې دا خلک وایي چې 100 روپۍ کیلو په 100 روپۍ کیلو باندې دا زه چې کومې غوښې خرڅوم دا په 100 روپۍ کیلو م واره نه کوي او بیا هم زه عوام له په 850 ورکوم ولې چې قانون خو به منې که نه بالکل بالکل نو دا راته ووایي که نه چې په دې 850 کې بیا واره ورته کوي نه کوي واره خو د روزګاري سړي نقصان خو څوک نه مني که څوک روزګاري سړی چاته ډېر وایي چې زه نقصان کوم او ورته یې نه کوم د هغه په نقصان خو چا کار نه خلک وایي به دې دلته ګټې له راځي هر اني ټایم ګټه نه کله ګټه کله نقصان دا د دنیا اصول دی دا روزګار کې دا وي بالکل اوس هم مې وکړه ماشاءالله اوس هم دا کسان ولاړ دي د دې نه مخکې ډېر ساعت شو خلک درته راځي زه چې کومې غوښې کوم که دا غوښې چا په 850 روپۍ کیلو ورکړې زه به هسې خرڅوم دا غوښې نه دا پټرو والا په 1500 روپۍ کیلو هم دغه غټ غټ انویسټران د بار ملکونو نه راوستي په پاکستان کې ګټونو کې کینولې دی پیسې په منډو کې جنګوي او د مو مقابله کې دی پیسې جنګوي ورور هغه غوښې پیک کوي او بار ملکونو ته په 2000 1800 روپۍ کیلو لیږي کوم ځای نه مونږ ریلیف ورکوو مونږ ته خو وروستو نه مالونه ګران دي مونږ خو په تاوان لګیا یو مونږ څنګه ریلیف ورکوو مونږ لره دی څه ترتیب جوړ کړي دی د خپلو خزانو نه څه پیسې راوباسي چې دا والې دا د غریبو دپاره د ریلیف دپاره شوې شومنټ باندې کار نه کوي حقیقي کار په کار حقیقي دی نه کوي زه الله یې توفیق ټولو ته ورکړي خو دا راته ووایي که نه که څوک درنه غوښې ته راځي نو د اډرس ورکولی شي خپل یاره دا مونږ خو دا در غریبۍ جنجال پوره ده نو خار بازار به دې ته اني ټایم راځي مونږ به خدمت کوو مونږ خدمتګار یو عوامي خدمتګار غریب او کامدرد زبردست غریبانو ته پکې څه ډسکاونټ ورکوې که نه بس زموږ له غواړي چې غریب راشي هغه ته مونږ د الله د رضا کوو مونږ نه کیمرو ته ښایو نه دی خلکو دا دی خوا چې بې ځان پسې کیمرې ګرځوي چې مونږ دا وکړو مونږ دا وکړو دا شومنټ والا غریب د هغه مه کوئ خیراتونه زکاتونه حقیقي چې هغه بس سړی ځان له کوي د لپاره نه کوم د الله د رضا لپاره خبره کوم چې مونږ سره د 4-5 کال نه راځو مونږ سره چې کومه ګزاره دی کوي داسې ډېرو غریبانو سره کوي چې څونه د وس کېږي که نه هغې مطابق دی ګزاره کوي زیاتې نه کوي زیاتې خور نه دی لکه موږ دې داسې غوښې وړي دي قرض هم ترېنه وړي دي پیسې هم بیا ورکړي دي غریبانو لکه څاروي خو صحیح حلالۍ که نه څه ټاپې ماپې خو نه راولي مونږ به د شپږ کالونو نه تقریبا د ډېر وخت نه دي مارکیټ کې دوکان د هغه وخت نه دي نه مونږ راځو او دا هغه وخت نه دي نه مونږ غوښه چلو هر څه دې وړو غلط څاروي چې دي په زما په څونه ما دي سره کاروبار کړی دی دي غلط څاروي نه یې راوست دا جی نوخار جنجال پوره کې دا رور غوښې خرڅوي دا تاسو کتی شئ بالکل مزیدارې ښایسته او صفا غوښې دي دی وایي چې زما غوندې څاروي څوک نشي حلالولی زما غوندې ریټ کې څوک 850 ریټ چلی سرکاري ریټ کې درته غوښې درکوي او غوښه هم بالکل صفا سوتره درکوي خو چاته هم پکار دي دلته نوخار ته راتلی شي په ښه ریټ پرته غوښې ملاویږي